زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، دا الله رب العالمین ډیر لوی احسان، ډیر لوی پیرزونه او ډیر لوی انعام الله په موږ او تاسو باندې زمنګ په دې زندګۍ کې یو ځل بیا وکړ او دا رحمتونو برکتونو دا عظمتونو او دا الله رب العالمین سره د قرب او د نزدېکت عظیم میاش رمضان المبارک الله زمنګ او تاسو په زندګو کې یو ځل بیا راوستا. ټول وایي الحمدلله. دا د الله رب العالمین ډیر لوی احسان، دا د الله رب العالمین ډیر لوی پیرزونه وا. نه زمنګ جون زمنګ په اختیار کې دی او نه زمنګ مرګ زمنګ په اختیار کې دی، دا هر څه د الله په اختیار کې دی چې د انسان په زندګۍ کې دا عظیم میاش یو ځل بیا راشي. زه هم دې د الله رب العالمین ډیر لوی شکر ادا کوي چې خدایا دا ستا په ما لوی پیرزونه ده چې الله رب العالمین دوباره زما په دې زندګۍ کې دا عظیمه او دا مبارک میاش دا یو ځل بیا راوسته. دا الله رب العالمین عبادت په مونږه ټول عمر کوو. دا الله مونږ ته په قرآن کې حکم کړی دی چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دا الله عبادت پکې کمی پورې بکو حتی یأتیک الیقین، چې تر څو مرګ نی راغلی هغې پورې بکو. دا الله عبادت پکو. اوس د عباداتو یو خپل انداز دی او دا عبادت چې مونږ کوو زمونږ او ستاسو ګورئ د عبادت الله ته ضرورت نشته. الله یو غنی او مستغنی ذات دی. ما تاسو ته دا حدیث مخکې ویلی دی، اوس هم ویم بیا به هم وایو، او حدیث قدسی دی چې الله وی دا ټول کائنات مخلوق وهب ګل جی صاحب زما خلاف شي نه، الله وی زما په خدایې کې به د ویښته برکمې رانی شي. او کو دا ټول مخلوق انسانان نه یادوم، پیریان نه یادوم، فرشتي نه یادوم، دا ټول مخلوق دا الله تابعدار وګرځي او الله ته په سجده باندې وګرځي. الله وی زما په خدای کې به اضافه رانی شي. الله خدا سي یو ذات. اوس د عباداتو چې مونږ تاسو کو د دې فایده لوی یمن ته ده او په دغه عبادت باندې انسان رب ته نږدې کیږي، د رب هغه قرب هغه دی حاصلې. نو چې څنګه مونږ او تاسو الله رب العالمین ته نږدې شو دومره به انسان په دنیا کې کامیابی او په آخرت کې کامیابی. اوس خدا الله زموږ عبادت ته ضرورت نشته، خو چې الله دا خپل بندگان پیدا کړي دي نو په دې خپلو بندگانو بیا الله رب العالمین ډیر مهربانه دی او دا الله د مهربانه انتها نشته. خو که موږ لږ الله ته ځان نږدې کړ، الله وی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان الله. ستاسو الله وی ستاسو په عذاب باندې او ستاسو په کفر ما ته څه، خو که تاسو ایمان راوړو ما ته ځان را نږدې کړ نو دا ستاسو دپاره پیدا ده چې ما ته څومره را نږدې شو نو الله وی زه ګوره بیا ډېر قدردان یم. او دا حقیقت دی چې الله ته سړی یو قدم راوالي. حدیث قدسی دی الله زمونږ د دې وینا مطابق الله مونږ ته 2 قدمه را نږدې شي، چې ته 2 قدمه راوالې الله 4 قدمه را نږدې شي. نو فایده د دې بندګۍ د الله چې مونږ کوو د دې فایده مونږ ته ده. نو الله رب العالمین د خپلو بندګانو باندې ډیر زیات مهربانه دی. او تر دې زه به دا خبره بس په دې ځای ختمه کړم، مخکې ملال شو چې الله د خپلو بندګانو سره دومره محبت دی د دنیا مثال به والو. دا رسول الله مبارک وی چې په دې دنیا کې بې انتها محبتونه دي، بې انتها، د ښځې د خاوند، د رور د خور،
علی هذا القیاس. خو په دې ټولو محبتونو کې چې د هغې دپاره انتها نشته واګوله جي صاحب، هغه د مور د خپل اولاد سره د خپلو بچو سره ټول تاسو چې چا ودونه کړي هغوی ته پته لګي چې د دې مور د خپل بچو سره څومره محبت وي. د هغې انتها نشته، انتها. وخت نشته چې په دې بیان وکړو، انشاءالله صدق په دې به بیان کوو چې د مور د دې خپل اولاد سره څومره مینه ده، په دې به یو ځل بیان کوو. خو الله رب العالمین وی او دا حدیث مبارک کې راځي چې د کم مور د خپل اولاد سره کم مینه ده، یو روایت کې او یو بل روایت کې او یا زره د الله رب العالمین د خپل بندگانو سره د مور چې کم اولاد سره محبت دی د دینه او یا زره چند زیات د الله خپل بندگانو سره محبت. دا ډیره لویه خبره ده، دا ډیر لوی مقام دی، دا ډیره لویه مرتبه ده. نو اوس الله رب العالمین چې د خپل بندگان ځان ته رانږدې کوي، نو د دې دپاره الله دا اعمال په موږ او تاسو فرض کړي دي. مونځ دی، حج دی، زکات دی، صدقې دي وغیره چې انسان کوي الله ته دې نږدې وي. خو اوس د الله رب العالمین د نږدېکت چې الله ته انسان د ټولو نه زیات نږدې کیږي، د دې دپاره زموږ په دې زندګو کې الله رب العالمین یو میاشت راوستی چې هغې ته وایي د رمضان المبارک. د دې په ذریعه باندې چې په سچ او په حق او کما کان حقه لکه څنګه چې د روجې حق دی داسې د روجو نیوله، نو والله العظیم انسان الله رب العالمین ته ډیر زیات نږدې شي. او ما تاسو ته په تېره جمعه ویلي کو، تاسو ته یاد دي چې د دې دپاره چې دا انسان الله ته نږدې شي، الله څه بانې لټولي دي چې په څه بانه باندې دی ما ته رانږدې شي. نو ما تاسو ته په تېره جمعه ویلو کو، تاسو ته یاد دي چې انسان کله د رمضان المبارک عبادت چې څنګه په موږ او تاسو باندې هغه حق د عبادت دی هغه م وکړو، نو دا یاد ساتئ چې د یو میاشت دا به برکت وي چې ټول 11 میاشتې به الله رب العالمین په تا باندې په عبادت تېروي. دا د دې یو میاشت نه برکت ده، د دې یو میاشت دارومدار هغه په ټوله 11 میاشتو باندې دی. نو د دې دپاره چې انسان دا عبادت وکړي، نو د دې په ذریعه باندې انسان الله رب العالمین ته نږدې کېږي. نو د دې دپاره دا عظیمه او دا مبارکه او دا د رحمتونو او د عظمتونو نه ډکه میاشت الله رب العالمین پیدا کړې ده. اوس دا به موږ څنګه کوو؟ د دې دپاره دا چې اول موږ ځان پیکو د دې هغه عظمت، د دې هغه مقام، د دې هغه مرتبه زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. نو د دې د زړونو راتلو دپاره چې د دې میاشت هغه افادیت، د دې میاشت هغه عظمت، د دې میاشت هغه مقام هغه موږ او تاسو په دې زړه کې راغی، نو خود به دا عبادت بیا تاله خوند درکوي او مزه به درکوي، خوند او مزه به درکوي. نو زما عزتمند ورونو، د دې په عظمت او په برکت باندې زمونږ د احادیثو په کتابونو کې مستقل بابونه، باب رمضان، د رمضان باندې مستقل چپټر دي، مستقل بابونه دي. خو د جمعې دومره وخت هم نه وي او نه تاسو دومره وخت ناسته برداشت کولی شئ. نو موږ راته هغه چې کوم هغه اصلي نکات وي او کوم دوی ورته هایلایټس وایي، جلکیانې ورته وایي، موږ راته هغه صرف بیان کړو. نو زه دې زړه کې عظمت، او چې عظمت یو څیز په زړه کې راغی دې باندې تک بیا آسان وي. نو په تېره جمعه باندې ما تاسو ته د رسول الله مبارک یو حدیث شروع کړی وه چې سلمان فارسی د دې حدیث راوي دی. دی وی چې کله د رمضان المبارک میاشت راتله، نو رسول الله مبارک موږ ته مخکې یو تقریر وکړه، او هغه تقریر د احادیثو په کتابونو کې موجود دی. په یو عجیبه انداز رسول الله مبارک د هغې خطاب هغه شروع کړه. سی ویې تاسو الفاظ بیا وګورئ، وی یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم. ای خلکو، پتاسو ذل اصل په عربی کې موږ دې سورې ته وایو، پتاسو د یو عظیمه میاشت را روانه ده. زه یې پښتو کې داسې معنی وکړم، شهر عظیم، چې هغه میاشت ډېره زیاته لویه عظیمه مبارکه ده. څومره مبارکه ده
هغه نور برکت خو به په خپل ځای باندې وي، هغه به په خپل ځای باندې وي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته یو نکته بیان کړه، صرف یو جلګي او خوله چې دومره عظیمه ده، دومره عظیمه چې په هغې میاشت کې صرف یوه شپه ده، یوه شپه په هغې میاشت کې صرف یوه شپه ده چې هغې ته وایي لیلة القدر شپه. هغه لیلة القدر شپه د الله په جناب کې څومره مقام لري، نو دا په نص د حدیثو ثابته ده، په نص د حدیثو ثابته چې هغه یوه شپه عبادت د الله په جناب کې د 83 کالو د 4 میاشتو نه زیات ثواب لري. لیلة القدر خیر من الف شهر، د 83 کالو د 4 میاشتو نه دا ګوره په نص ده قرآن ثابته ده. یعنی کو چا د دین انکار وکړ چې د لیلة القدر شپې فضیلت زه نه منم، دی په د پښتو په لپس کې زه راته ده ویم چې دی سور کافر دی، سور کافر. ولی دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. نو یوه شپه د لیلة القدر دا د 10 میاشتو یعنی د 83 کالو د 4 میاشتو نه بهتره ده، برابر نه ده، بهتره ده. دغه شپه به پکې راځي. بیا رسول الله مبارک وی الله رب العالمین د دې روجي فرض ګرځولي دي، روجي فرض دي یعنی لازمی دي، بغیر عذر چا پرېښودي، بغیر عذره. یوه روجه چا بغیر عذره وخوړه، یعنی وی دا روجه خو ډېره ګرانه ده او راشمي عذر نشته، عذر باندې تاسو پیه. نو په نص د حدیث رسول الله مبارک نه دا خبره ثابته ده فاروق جانه چې رسول الله مبارک وی چا چې په قص یوه روجه وخوړه خو دې ټول عمر روجي ونیسي د دې یو روجي باندې عمل بدل به رانشي. نو روجي الله رب العالمین فرض کړي دي او د ورځې روجي فرض کړي دي او د شپې چې کم قیام اللیل دی یعنی دا تراوی دي یا نفلونه دي، دا د رسول الله مبارک د مبارک خپلې الفاظ دي. وی تقرب الی الله، کو یو سړی وی چې زه د الله ته نږدې شم نو د الله د نږدېکت لویه ذریعه الله رب العالمین دا رمضان شپې ګرځولي دي چې الله ته پکې ولاړې تراویح کې قرآن پکې لولې یا پکې اسې نفلونه کې، دا د تقرب الی الله یعنی الله ته د نږدېکت لویه ذریعه ده. یاره زه خو به روجې ونیسم او الله ته به نږدې شم، څه پیکج شته؟ د دې رمضان هغه فضیلت په څومره وي؟ نو رسول الله مبارک وی هغه م راته بیانومه، فضیلت یې دومره دی تیمور جانه چې چا په دې رمضان کې دا په نص د حدیث والله العظیم ثابته ده، چا چې په رمضان کې 2 رکعاته نفل وکړل هغه 2 رکعاته نفل به والا الله په فرضو باندې بدل کړي. د فرضو ډېر لوی مقام دی، وخت نشته چې زه راته بیان کړم، خو دومره یاد سره. او چې چا پکې فرض وکړل اوس به پکې تاسو د جمعې مونځ انشاءالله کوئ، نو دا په نص د حدیث دا خبره فاروق جانه ثابته ده چې رسول الله مبارک وی لکه یو فرض به الله په او یو باندې بدلی، نفل په فرضو او فرض الله رب العالمین یو په او یا. نن چې تاسو د جمعې مونځ وکئ زندګۍ کې به را بشي بیا به دا راشي، خو د یې میاشت کې چې چا یو د جمعې مونځ وکړه لکه ده چې په او یا مونځونه په نورو ورځو کې کړي د جمعې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا میاشت ګورې دا صبر ده، دا میاشت په صبر ده، حقیقت دا دی. روجه کو هر څنګه ده دا اثر لري، کو هغه جمعې کې ده او کو اوړي کې ده، نو صبر وکړې. خو که تا صبر وکړه د صبر خبره ته بیا زه رسته کوم، نو د دې صبر به څه بدلوي فاروق جانه؟ نو دا رسول الله مبارک وی چې تا صبر وکړه نو د صبر رسول الله مبارک وی د دې زه ذمہوار یم چې د صبر بدله برله سیوا د جنت نه بله نه ده. الله اکبر. دا ګورې د حدیثو الفاظ دي، زما د الله په ذات باندې قسمی، د صبر بدله جنت ته. بیا رسول الله مبارک وی هو شهر المواسات، دا ګورې میاشت ده د عبادت هم ده، د نفلونو هم ده، د تلاوتونو هم ده، د ذکر و اذکار هم ده، خو یو به سره زه دا رسول الله مبارک چې هو شهر المواسات، دا د خیر ښېګړې میاشت ده، یو بل سره به خیر ښېګړه کوئ. بیا رسول الله څه وایي؟ دا ډېر خشته الفاظ دي،
دا ډیر بهترین الفاظ دي، دا ډیر د زړه د خوږېدو الفاظ دي. امجد حاجي صاحب رسول الله مبارک وی دا د خیر ښېګړې میاشت ده، چا چې په یو روجهدار باندې روجه ماتې وکړه، چا چې په یو روجهوار باندې روجه ماتې وکړه، د دې یو روجه ماتې په بدله کې به الله رب العالمین 3 انعامه ورکي. دا انعامونه یاد کړئ، 3 انعامه به الله رب العالمین ورکي. یو انعام به دا وي چې د دقې وخت نه راواله چې دا کوم وخت ده دغه ورکړه، نو د بلوغت نه راواله تر د دقې وخته پورې چې څومره ګناهونه دې واړه دي، د دې یو روژه ماتي د برکته به راته هغه ټول واړه ګناهونه الله معاف کړي. یو دا و. دویم نمبر به څه چلو کړي؟ دویم نمبر به دا چلو کړي چې تا دا روژه ماتې راواغېسته او دا دې چاله ورکړه او هغه پې هغه خپله روژه ماته کړه چې د هغه د روژې نن څومره ثواب دی، یعنې هغه د سار مونځ کړی دی، بیا د سار اشراق کړي دي، بیا ورپسې تلاوت کړی دی، بیا د ساخ مونځ کړی دی، بیا څه قرآن تلاوت کړی دی، بیا ذکر و اذکار کړي دي، بیا د ماسپښین مونځ وکړه، بیا د مازدیګر وکړه، بیا روژه ماتې وکړه. دا په چا چې تا روژه ماتې وکړه د ده د زندګۍ چې څومره نیک اعمال دي، الله به د دې ټولو د دې چا باندې چې د روژه ماتې کړې د ده دا ټول نیک اعمال به الله ستا په عملنامه کې ولیکي او ورکوي. دا والله العظیم دا د حدیث الفاظ دي. خو دا دریم فضیلت مې ډېر زیات خوښ دی، دا دریم فضیلت ډېر خوند راکوي، د دې دریم فضیلت ډېر لوی مقام دی. دا ګوره د یو روژه ماتې په بدله کې راته ویل. دریم فضیلت یې دا دی، لومبی خو دا شو چې ستا څومره واړه ګناهونه دي هغه دې معاف شو د زندګۍ ټول. دویم نمبر دا دی چې د هغه څومره ثواب وشو دومره ستا په عملنامه کې ولیکل شو، او د دې یو روژه ماتې د برکته به الله دا د حدیثو الفاظ دي، والله بالله ثم تالله ما سره حدیث الفاظ مې دا دي لیکلي دي چې د دې یو روژه ماتې د برکته به الله ستا دا سټ د جهنم د اور نه خلاص کړي. الله اکبر. والله العظیم د حدیثو دا الفاظ چې زه ګورم وی ګورې مشکات مبارک خو ډېر لوی کتاب دی، بخاري مبارک خو ډېر لوی کتاب دی، هغه راته نه وایم آسان درته یو کتاب یادوم چې هغې ته وایي فضایل اعمال. ښکلي مزیدار کتاب دی، عربی کې هم دی، انګلیش کې هم دی، اردو کې هم دی، پښتو کې هم دی، پارسی کې هم دی. فضایل رمضان کې دا لومبی حدیث حضرت زکریا رحمهم الله راوړی، الله به د ده دا سټ د جهنم د اور نه خلاص. وایي صحابو چې دا واورېدل په صحابو باندې منګ او تاسو خو د جمعې هغه مونځ په څه بانو باندې وکړو، صحابه خو په اعمالو کې داسې و داسې چې فاستبقوا الخیرات، په اعمالو کې د یو بل نه مخکې کېدل. دینی اعمالو کې به دا کتل چې دی یو کس دو که زه دا ولې نه کوم، د جماعت جوړ که زه دو جماعته ولې نه جوړم، د جهادو که زه ولې جهاد نه کوم. صحابو د نیکۍ ډېر زیات حریص وو. غریبانان صحابه په دې باندې په ډېر په جړا شو، د سترګو نوښ کې لاړې. رسول الله مبارک ورته دا ولې جاړې؟ وایي دا خو ګوره یو مالدار سړی وي هغه به دا روژه ماتې چاله ورکړي، موږ کې خو دا طاقت نشته. والله العظیم الله زه قسم دی چې حدیث کله ګورم زما په دې بدن باندې ویښته ودرېږي. رسول الله مبارک ورته دا دې پورې نه ده کو چا په یو انسان باندې یو ګوټ لسی یا یو ګوټ اوبه مسکلي د دې یو ګوټو د دې یو ګوټ لسې د برکته به دا درې واړه فضیلتونه الله درته ورکړي. الله اکبر. ما بېګا دا سوچ کو دا حدیث چې مې کله مشکات کې مې وکتل چې کله مې کته نو ما یې خدای پاکه څه خوش قسمته څه خوشبخته څه نیکوکاره خلک هغه دي چې بعضو خلکو د یو کور دپاره د غونډې میاشت راشن اخیستی دی. ما ډېر ولیدل زما په لاس یې واخیستل، ډېر ما داسې چې زما په لاس یې واخیستل، ډېر داسې دي چې ما ته وي د 10 ورځو راشن والا، ډېر داسې دي چې د 5 ورځو راشن والا، ډېر داسې دي چې د یو ورځ راشن خو والا. والله العظیم زه حیران شم چې د رسول الله مبارک دی وینا ته چې خدای پاک داسې خلک هم په دې مخ د کائنات کې شته. نو رسول الله مبارک وی هو شهر المواسات، دا ګوره یو ډېر ګولډن چانس دی، دا د خیر ښېګړې میاشت ده. اوکې رونو زموږ معاشره ډېره غریبه ده، زموږ معاشره ډېره بېګامې یو ملګري ده، یو کس دغه وکوي دله سامان والا، نو ما هغې بچي ته ویم څه وله والو؟
یو کس کور مې یاد کړ وی یاره یو ټیم غوړي والا یا یو ټیم تیل والا ما ویل دوی غوړي دي ته وی زما د خدای په ذات باندې قسم په منبر رسول ناسې ما ته وی دوی د څاروي په وازګه کې ځان له روټۍ پخوي ځان له کټوۍ پخوي څه ورته وایي وازګه ډالو وی په ډلو کې پخوي الله اکبر داسې خلک په دې معاشره کې شته وو هله ما ورته د یو په ځای ولا دوه والا دا شته زموږ په دې ډېره غریبه معاشره ده ډېر غریب خلک دي نو زما عزتمند ورونو نن زما والد صاحب رحمهم الله دی الله سره ستاسو د مردګانو مغفرت نصیب کړي وایي دا د لوټ مار میاشت ده والله دا به د هغه الفاظ په دې منبر ته مې اورېدلي دي دا د لوټ مار میاشت ده د اسلامي لوټ مار میاشت ده دې کې قدم په قدم باندې د الله رب العالمین رحمتونه غني کېږي نو زما عزتمند ورونو دا حدیث اوږد حدیث صاحب ته بیانېږي انشاءالله هو شهر المواسات دا د خیر ښېګړې میاشت ده نو ورونو چې انسان په دې کې دا خو تاسو تماسې د خیر ښېګړه چې څومره الله رب العالمین ته انسان په دې خبرو باندې نږدې کېږي په بل په دې اعمالو باندې نږدې کېږي بل داسې اعمال نشته راځئ چې د خپل رب ته ځان ور نږدې کړو په څه طریقه ور نږدې کړو دا یو ګولډن چانس دی یو زبردست موقع ده ولې دا موقع زموږ د لاسو نه لاړه شي نو په صحیح طریقه په ښکلې طریقه باندې د الله رب العالمین عبادت وکړو رب ته به موږ ور نږدې کېږو او بیا ګورې دا مې یاد ساتئ څه ده چې ټیک ته تا باندې لوږه مراله تا باندې تنده مراله روجا سر ساتي دا یاد ساتي صحیح طریقه باندې سړی روجه نیسي د دې اثر وي خو الله وی لږ شان تکلیف پته برداشت کې نو انعامات ور بیا زما د طرف نه دي والذین جاهدوا لنهدینهم سبلا څوک چې زما په لار کې لږه مجاهده کوي زه ورته د عظمت د برکت او د رحمت او د هدایت لارې کولاوم دا الله فیصله کړې ده نو الله وی تلک دا دغه کو زما بیا را سره هغه کوم چې ما په مخ د کائنات کې نور مخلوقاتو سره نه دي کړی داسې به نه کوم لکه مثال په طور به تاسو ووایم یو خبره یو دوه خبرې دي سمې مې په دې زړه کې ورننوتې دي رسول الله مبارک وی ما خو تاسو چې روجه الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې په ټولو امتونو فرض کړی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم په تاسو یوازې فرض نه ده مخکې نه خو مخکې امتونو روجې نیولې دي خو دا دومره مقام او دومره ملي مرتبه الله ولا نه ده ورکړې څومره چې تعالی د محمد رسول الله د برکته درکړې ده نو رسول الله مبارک یو حدیث کې فرمایل وی الله رب العالمین با یو 15 خصوصي انعامات الله زما د امت لورګي د دې روجې د برکته د دې روجې د برکته و 15 انعامات الله رب العالمین دې امت لورګي دې بل امت ل نه دی ورکړي بل امت ل دا نشته هغه 15 انعامات سړي دا وره او دا په ځل کې او دا ځان سره نوٹ کې نو ګوره د روجه بر له خوان درکې د روجي په هغه آداب او د روجي هغه عظمت پستا په دې ځل کې کینی دا 15 انعام الله وي ما بل امت نه دی ورکړي دا صرف واحد دا امت چې دا مور کړی دي خدای په څه طریقه ور کړی دا به زه اخره کې بیا بیانو هغه 15 انعام سړي هغه 15 انعام کې لومبي انعام دادي چې د انسان بعضی سیزونه هغه نیچرل دي یو تاسو په اردو کې وته نیچرل پښتو کې قدرتی دي اصل دا سامنګه قدرتی دی چې دا سلوګي راشي نو د سترګو کې اوخ کې راشي دا قدرتی تور باندې دي تیز چې غوالي شي غوګونو باندې اثر دغه شي دا قشان زمونږ دا بدن د دې کې بعضی سیزونه نیچرل دي قدرتی دي نو باغی قدرتی سیزونه کې یو دا دی واګولې چې څاکو ټول عمر د ډاکټرانو سره دغه ته په دې باندې پیمي چې انسان کله لوګه په د باندې رااله او لګه زیات شي نو د معدې نه یو بلاس روزي نو هغه بلاس په خولې باندې روزي نو هغه بلاس چونکې مونږ خو دننه دا د الله رب العالمین ډېر لوی احسان دی فاروق جانه چې خدای را باندې پردې چولې دي څه چولې دي دا چې کم مال ته دي ګېډې ته ورولې او خدای اسې خبره کوم معمولي شان د انسان نه کمزورې د سجاد سزاواله هغه شي ټوله کوټه په مخه واجو کوونه دي دا الله لوی احسان دی چې د هر څه دننه محفوظ دي نو چې کله انسان باندې لوګه رااله نو د دې لوګي یو دا اثر وي دا قدرتي نیچرل ما ته وي قدرتي طور چې د دې خولې نه بدبویي روانه شي دا کیږي دا موږ لیدلې دي
اوس دا بدبو په انسان باندې بده لګي بده به خامخا لګي بدبو د انسان داسې نیچرل سیزونه چې دا په ده باندې بده اوس چې بده ولګېده په موته خو بده ولګېده خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والله العظیم فرمایي قسم په خدای وی دقه بدبویي په الله باندې د مشکو د عنبرو نه زیاته خوږه لګي نو حضرت شیخ صاحب مولانا محمد ذکریا صاحب رحمهم الله د دې حدیث په روایت کې وی د دې څه مقصد دی نو هغه اته مقاصد بیان کړي دي خو زه درته صرف 3 مقصدونه وایم او دا به تعالی لږ خوند درکړي یو مقصد دا دی چې زمونږ او تاسو باندې به وهاب ګل جي صاحب یو ځل مرګ راځي په ټولو به راځي د مرګ نه پس بیا سخته مرحله او عظیمه مرحله د قبر نه پاسېدل اوهو ډېر زیات ګران دي ونفق فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون روان به یو د الله په دربار چې د الله په دربار کې مونږ پاسو نو دا قسم په خدای د حدیث او الفاظ دي چې د بعض انسانانو د دې سترګو نه بلمبې رواني وي د بعض انسانانو د دې غوږونو نه بلمبې رواني وي او بېدبي دې معاف او ډېر په معذرت سره ویمه خو چونکې د حدیثو هغه الفاظ راته ویمه چې د بعض انسان د دې شرمګاهونو نه به عظیمې لمبې رواني وي د بعضې د خولو نه به رواني وي خو د دې حدیث په روایت کې هغه فرمایي وایي چې کوم سړي روژه نیولې ده که نه نو چې دا خوشبو په الله د عشقو د عنبرو نه زیات لګي د دې مقصد دا دی چې دی د قبر نه پاسي نو د ده د دې خولې نه به هغه خوشبوی روان وي چې د محشر ټول میدان به یې معطر کړي وي یو دا دی چې د قبر نه پاسي دویم نمبر یې دا وي چې بیا د الله په جناب کې مونږ ودرېږو نو دا ډېره زیاته سخته ده نو د خلکو د دې خولو نه به بدبوی روان وي د ګناهونو د وجې خو چې کوم روجهدار دی او دا کومه بدبو نن د ده د روجې د وجې روانه ده د قیامت په ورځ به د ده د دې بدبویي د وجې الله د محشر ټول میدان معطر کړي وي وی به دا د پلان کې روجه خو دا درې مې ډېر زیات خوښ دی او دا د امر د محبت سره تعلق ساتي د امر د محبت سره ابه څنګه داسې زه ته اسې یو مثال د هغې نه مخکې ویمه وهاب ګل حاجي صاحب نه ته به پېښې چې د انسان د چا سره محبت وي او مینه وي که نه نو د محب د دې خپل محبوب هر شي پې څه لګي خوږ لګي خشته لګي مزیدار لګي دا د دې امر د محبت سره تعلق لري مجنون د لیلا په کوڅو کې روانو لیلا په کوڅو کې روانو نو چې په کوڅو کې روانو لیلا نه وه نو هغه مجنون لګیا شو په عربی کې هغه اشعار دي وایا ولقد امر علی الدیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار لګیاو د لیلا په کوڅو کې روانو چرته دیوال ښکلوه چرته ور ښکلوه چرته ګټې ښکلوه چرته کټ ښکلوه دا لګیا د اوس کله کټ ښکلوي کله باله ښکلوي کله ور ښکلوي کله دیوال ښکلوي هغوی ورته وایي موږ راته هسې مجنون نه دی ویلی پریشا وي لیونې وایي ستا څه کار دی دې ورونو دې دیوالونو او دې کلکو سره او دې بالښتونو سره نو لیونې که نه هغه ورته وایي لیونې یمه ستاسو په خولې کې لیونې یمه خو په دې ور او دیوال او دې بالښ او دې کټ دا ځکه ښکلوم چې په دې د لیلا سترګې ورغلي په دې د لیلا سترګې ورغلي دي ما ته وګورئ دا امر د محبت دی دا د الله هغه لوی یمین او محبت د دې روجې د برکته تا سره راځي چې ستا د دې خولې نه بدبویي روانه ده خو د دې روجې د وجې د الله ته دومره محبوب ګرځېدلې چې هغه بدبویي په الله د مشکو د عنبر نه زیاته خوږه لګي دا ډېره لویه خبره ده نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو دو فرمایل چې د روجهدار د خولې بدبویي دا په الله رب العالمین د مشکو د عنبرو نه زیاته خوږه لګي دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ده دپاره دا د حدیثو الفاظ دي
په دریاب کې کبان د مغفرت دعاګانې کوي د روزهدار دپاره کبان د مغفرت دعاګانې کوي. اوس حضرت شیخ صاحب وایي دا کبان ولې د مغفرت دعاګانې کوي دا یو وورئ او دا هم ډېره مزیداره ده او دا هم ډېره بهترینه ده. زما عزتمند ورونو دا یاد ساتئ چې دا کائنات قایم دی. دا حدیث دی د رسول الله مبارک چې لا تقوم الساعه وایه حتی یقال فی الارض الله الله. الله وی قیامت په د هغې پورې نه راولم چې په مخ د ځمکې یو قسم وي چې الله قیامت په نه دا حدیث دی چې الله وی. اوس دا الله رب العالمین څوک وی؟ دا مسلمان وی. دا مسلمان وی. مسلمان څوک دی؟ هغه چې د الله رب العالمین احکامات باندې عمل کوي. نو گویا تب دا الله په احکاماتو باندې عمل کوي روجه دې نیولې ده نو د الله نوم به قایم وي او چې د الله رب العالمین نوم قایم وي نو دا کائنات به قایم وي. نو د دنیا دا مخلوق خو پرېږده رسول الله مبارک وی چې د سمندر په تح کې کم کبان هم دي هغه هم وایي چې دا کائنات قایم دی نو دا د روژهدار د برکته قایم دی. نو د دې د ده دپاره نور د مخلوق نه یادوم د ځمکې د پاسه چې کم دي هغه پرېږده هغه په طریق اولا باندې ده هغه یې ویني چې کم د ځمکې د لاندې مخلوق دی او کبان دي هغوی ته هم دا پته ده چې د روژهدار د برکت الله د کائنات قایم کړي دي نو د ده د مغفرت دپاره ځکه دواګانې کوي چې خدایه دوی قایم او دایم ساتي. خو دا روژهدار ختم شي ایمان به ختم شي چې ایمان ختم شو دا کائنات به قایمیږي ختم وي نو د ده د وجې الله رب العالمین دا کائنات قایم کړي دي نو د دې د برکته د ده دپاره د دریاب کبان هم دعا کوي. دا دویم نمبر فضیلت. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ده دپاره هر وختي هر ورځ جنت مزین کیږي جنت ورته ښکلي کیږي. دا رسول الله مبارک وایي جنت ورته مزین کیږي. دا خو یو خبره ده ما وکړه خو ستاسو دې ذهن کې به زه څنګه کینو نو ستاسو ذهن کې به داسې کینو چې دا د روژهدار دپاره به الله دا جنت مزین کوي. داسې چل دی برته زه یو مثال ویم مثال به ده وویم کو تاسو خیال کړي نو زموږ په دې علاقو باندې چې بعضې خلک حج او عمرې له لاړ شي او د حج او د عمرې نه بیا واپس راځي نو کو تاسو خیال کړي نو زه یې ورته څه چل کړي وي ناوې کړي که نه څېرې ورته لګولي اگر چې زما نه دي خوښ خو بهر کار رسول الله مبارک داسې شته چې د بیت الله سفر دا ډیر عظیم سفر دی دا ډیر مبارک دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمرې له ځي حدیث کې ویلي دي کنه او رسول الله مبارک ورسره د مدینې منورې نه بار وځي. حضرت عمر څوک ورسره وځي چې د چا د مخه دا کائنات الله قایم کړی دی چې د چا په او باندې الله شیزه حلال کړی دی او د چا په نه باندې الله رب العالمین شیزه حرام کړی دی. د دواړو جهانو سردار هغه سره بار ته وځي وایي د الله رسوله ولې را سره بار ته وځي وایي د دې دپاره سره بار ته وځم چې ته ډېر عظیم ځای بیت الله ته روان یې نو زمونږ دپاره اخینا لا تنسانا فی دعاینا وایي روکیه ګورې مونږ په دعا کې ایر نه کې الله اکبر. زه قسم دی دا حدیث چې بعضې وخت راشي مقیله زه خدای پاکه څه لوی شان دی د بیت الله او څه لوی شان دی د رسول الله مبارک د دې دربار چې رسول الله مبارک ورته وایي ګورې مونږ په دعاګانو کې نو ظاهره خبره ده د بیت الله نه سړی راځي عزتمند دي د هغې کور یې ورته ښکلي سجو کړي مزېدار کړي وي دی راشي خو زه دا پرېږده اصل ستا د خوښې خبره کوم. زمونږ عامه زندګي ده او د عامه زندګۍ کې کو تاسو خیال وکړئ نو ودونه وي چې ودونه وي او دا واده کله موږ نوې مېلمانه راولو نو نوې مېلمنې له اول څه چل وکړو وایه تیمور جانه ته خو په دې غضب لا نه یخته کور وله مزېدار جوړ کړو اول وله کور کوټه وله مزېداره جوړه بیا چې کوټه مزېداره جوړه کړي نو هغه بیا پلیستر کړي نو چې هغه پلیستر کړي نو د هغې نه پسې بیا وایټ واش وکړي نو ښکلې مزېداره یې روغنه کړي نو بیا پکې څه ورته وي هغه برشیز چې پکې اوس نوې جوړوي ټولې نه سیلینګ بیا سیلینګ وکړي هلکه څه چل دی مېلمانه را روانه ده نو چې سیلینګ وشي نو بیا پکې مزېدار خاشته بهترین فرنیچر راوړي
کله مزیدار بیډ نو په بیډ باندې روره نو بیا هغه شیزونه واچي چې په خدای یقین وکړه چې کینې په موږ تیر شي خو تاسو ته دا کم چې د موجه دوی ته یاد نو داسې پوس مزیدار دغه کیدی نو بیا پکې کوټم وته ناوي کی هلکه څه چل دی بیبي رانه را روانه ده مېلمانه نوې را روانه ده نو دا کور ورته ښکلې مزیدار سجو کی بعینه والله العظیم دا د حدیث الفاظ دي تم دا الله ډیر قدرمن ملمه ډیر عزتمن دی د روجې د برکته نو رسول الله مبارک وي دا دریم نمبر خبره دا ده چې جنت دل هر ورځ الله رب العالمین مزین کی دا د حدیث او الفاظ دی سجانه ګوره قسم دی زي مزین کی او څلورم نمبر دا د دې امت خصوصیت دی سرکش شیطانانو تل سرکش شیطانان نو تا الحمدلله په دې خبره دا نور خبرې باندې بیا پیږي یا نه خو په دې خبره تاسو ټول پیږي کو تاسو خیال وي او لګم پچا کی ایمان وي او دا روجه نیسي که نه نو تاسو خیالو کې د ګناهونو کمی راشي او تاسو ګورئ جوماتونه ډک شي زموږ په دې جومات کې ځای نه وي که نه نو زه یم خدایه پاکه ده او دا یو جومات دلته نه دی 50 جومات دی جومات کې ځای نه وي خدای زه یم چې دا خلک د اسمانه رالل کو د ځمکې عام زمونږ د سار جمع هغه 2 څپه یا 3 څپه او زمونږ په دې روژه کې سپونه د دې حال نه اوتي وي دا ولې شیطانان یې تړلي دي سجانه شیطان الله سرکشه شیطانانو تړي ګناهونه د انسان نه کم شي دا ولې دا شیطانان تړلي شوي دي ګناه کم شي خو چې د دې د پاس هم څوک ګناه کوي د دې د پاس هم دې منزله نه راځي روجې پکې بعضې خوري الله رب العالمین دې معافي وکړي یاره دې په دې خبره باندې دا په دې زړه کې راولي چې دې په خپل ایمان باندې ورګي والله العظیم د دنه ایمان تلو کې دی دا یاد ساتئ دا یاد ساتئ دا خبره نه ځان سره ذکي اوسئ نو څلورم نمبر دا دی چې الله رب العالمین سرکشه شیطانان تل او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لومبي رمضان نه راواله تر د دې اخري رمضانه پورې دا څومره خلک دي او چا روجې نیولي دي نو په دې اخیره د رمضان شپه چې سبا به اختر کیږي په دې باندې الله رب العالمین دا اعلان وکړي چې چا روجه نیولې ده دې ټولو ته مې د مغفرت پروانه ورکړه نو صحابو تپوس وي یا رسول الله دا د لیلة القدر شپه ده وی نه دا د حدیث الفاظ دي وی چې مزدور کله مزدوری وکړي نو دله به خپله مزدوري پوره ورکوي زما دې بندګانو زما حکم ومنه نو پوره مزدوری به وله ورکوم ستاسو د دې یو کم 10 ورځو د برکته د دې ټولو خلکو دپاره الله رب العالمین د جنت فیصله وکړه دا 15 انعام الله رب العالمین دې امت له ورکړي او دا شپږم نمبر مې ډېر زیات وخت او په دې باندې بس بیا خپله خبره ختمومه رسول الله مبارک وی او دا حدیث قدسی دی حدیث قدسی څه ته وی یو صحابي د رسول الله مبارک نه خبره نقل کړي نو دا په د طالبان پیږي دا مطلق حدیث دا دغه دی او حدیث قدسی دی ته وی چې یو صحابي د رسول الله مبارک نه خبره نقل کړي او رسول الله مبارک براه راست د الله نه نقل کړي وي نو دا حدیث قدسی دی وی الصوم لی وانا اجزی به وی روجه زما د پاره ده او د دې روجې بدله به الله وی زه ورکوم د دې حدیث شارحین ډېره ښکلې معنا کوي زمونږ او ستاسو ټول اعمال دا د چا دپاره دي لږ جواب راکړې دا د الله دپاره دي ته اوس دې مونځ نه راغلي مونږ د چا دپاره راغلي الله دپاره مازدیګر مونځ به کې د چا دپاره به کې الله دپاره حج د چا دپاره کوو د الله دپاره او دغه شان صدقه د چا دپاره ورکوو الله دپاره د دې روجې الله تخصیص ولې وکړ چې روجه زما دپاره ده زموږ ټول اعمال د الله دپاره دي زمونږ د علما د دې تشریح داسې کوي وی دا ټول اعمال چې څومره دي که نه چې دا مونږ کوو نو خامخا بل څوک خبرېږي مونځ کې جمع سره به ضرور کې نو چې رالی زه یم دا د وهاب ګل حاجي صاحب د پیښور نه راغی رمداد حاجي صاحب د چملانګ آباد نه راغی امجد حاجي صاحب د چملانګ آباد نه راغی دغه شان ډاکټر صاحب شاه حسین صاحب هغه د میراسن د کندي نه راغی ټول دا دې وینو نو دې مونځ کې مونږ او تاسو یو بل وینو زکات دی مله چې د ټولو نه پټه کې نو چې چاله ورکې خو پریشي کوي د حج خو غږ مه کوه
خامخا چې زی و پلان کې لاړ او ولی نشته او حج ته تللی دی او راغی خامخا خبرې علی هذا القیاس په مخ د کائنات کې صرف یو عبادت دی یو عبادت چې ستو د الله د ذات نه علاوه د هغې نه دریم کس د سره څوک خبر دی او هغه څه شی دی هغه روژه ده روژه داسې عبادت دی چې تا پټه کړي وي والله العظیم کو ستا نه علاوه د الله د ذات نه علاوه بل څوک هم پرې خبر شي بل څوک هم نه خبرېږي زموږ د دې دین یو عالم دی د علماو ته پته لګي تیمور جان ته او دغه ته علامه مرغنايي رحمهم الله هدایه یو عجیبه یو زبردست کتاب یې لیکلی دی زبردست په 15 کاله کې لیکلی دی او په دې 15 کاله کې 15 واړه کاله روژه نیولې ده او څوک هم ترې نه خبر اخره کې بیا خبر شو دا ولې چې د روژې نه څوک نه خبرې نه څوک د رمضان نه یادوم عامه روژه یادوم د رمضان خو ټیک دا خو د الله حکم دی ټولو دا تاسو نیولې ده عامه روژه څوک نه خبرېږي نو ځکه رسول الله ورګوي الصوم لی روژه ګورې خاص زما دپاره ده وانا اجزا به او د دې روژې هغه جزا به الله وایي زه ورکوم نو وهاب ګل حاجي صاحب د مونځ جزا به مونږ د څوک راکوي الله به راکوي د حج جزا به څوک راکوي فاروق جانه الله به راکوي د زکات جزا به څوک راکوي تاسو نه تاسو کوم جواب راکوي دا راته لنډي څوک به راکوي الله به راکوي د حج جزا به څوک راکوي د عمرې جزا به څوک راکوي د قشان د نورو نیکو اعمالو جزا به څوک راکوي نو الله دلته ولي وی چې وانا اجزا به د دې روژې جزا به زه ورکوم دا تخصیص ولې شوی دی نو تخصیص لګه مطلب وره دا به ډېر خوند درکړي هو زبر تاسو د مثال په تور باندې ویم د مثال په تور په دې پاکستان کې یو څوری کارنامه وکړه یاره زمون په دې کلی کې وکړه نو زمون د دې کلی کارنامه چې چا وکړه نو کو کارنامه ولاوه نو د کلی ناظم ولا انعام ورکی کو بیا لګه کارنامه لګه غټه نو د تحصیل دغه ولا ورکی ناظم بو یم یا د تحصیل ای سی ډی سی ولا انعام الکوي د تحصیل ای سی ډی سی ولا انعام ورک او دغه ولا ورک د پولیس د مشر سی په تحصیل کې ای جی او ای سی وغیرہ او هغه انعام لګ یو سړي لوی کارنامه کړی نو بیا ولا انعام د صوبې وزیر اعلی بیات کم هغه ورکی دا ولې دا انعام لګ د کارنامه لګ زیاته کړی نو هغه ولا ورکی او کو یو سړي د دینم لوی کارنامه وکړه بالفرض و تقدیر ویم بالفرض و تقدیر زموږ په پاکستان کې د ټولو نه لوی نشان چې هغه لوی انعام دغه څه شي دی نشان حیدر نشان حیدر نشان حیدر ورکی څوک کنه ناغه د کلی ناظم ورکی ای سی ورکی ڈی سی ورکی وزیر اعلی ورکی گورنر ورکی نه دا غي د پاره یو لوی پروتوکول جوړ شي نو څوک یې ورکی چې د پاکستان د ټولو نه اعلی چارواکي دي چې هغه صدر مملکت دی نو هغه ولر او یو خاص تقریبي جوړ کړی وي یو خاص تقریبي جوړ کړی وي نو پاغي کې ولراولي او په یو خاص انداز باندې ولي بعینه د روجي د حج جزا به موږ الله راکړي په څه طریقه به راکړي د فرشتو په لاس د مونږ هغه به الله په څه طریقه راکړي او د قشان د صدقې هغه به الله په څه طریقه راکړي او چې کله الله وي د روجي انعام نو د روجي انعام زمونږ دا ټول علما وي چې الله رب العالمین به بذات خود ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب ده الله به د روجي جزا په خپل لاس باندې ورکړي نو انا اجزا به الله وی جزا به زه ورکوم دا تخصیص دلته دی او زموږ یو بل روایت دی دې آیات کې وفي روایت وانا اجزا به دا ډېر مزیدار دی وی روجه زما د پاره ده او د روجي جزا الله وی زما ذات دی ذات څه مطلب مطلب دا دی لورګه دې نه مخکې برته یو مثال ویم نه سجانا به دې په ذهن کې کېږي په دې باچاهانو کې یو باچا تیر شوي د هغه نوم محمود غزنوي او د هغه یو غلام و د هغه څه نوم د قال ستاسو د هغه نوم ایاز د دې ایاز غلام محمود غزنوي باچا یاره د دې ایاز د محمود غزنوي سره محبت او د محمود غزنوي ایاز سره محبت په دې باندې د بعض خلک چې د چا سره محبت دوی په زړه کې داسې دغه شان جوړ کی وسره حسد جوړ کی بغض جوړ کی
نو چې لوی لوی وزیرانو او لوی لوی خلکو دا ولیدل چې د ایاز سره د محمود غزنوي محبت د هغوی زړه کې حسد پیدا شو. نو محمود غزنوي پې پیښ شو. نو هغه داسې چل وکړه چې د دې خلکو د دې ذهن دپاره یو طریقه دا جوړ کړه چې یو ښکلې مزیدار دربار یې جوړ کړه. نو په دربار کې هیرې جواهرات دا هر څه یې کېښودل او ټولو ته یې ویې راځئ هلې درسه تاسو ته اجازت دی په دې منځ کې په کرسۍ ناست وایي چې څه ستاسو خوښ وي نن په لاس ږدي هغه به ستاسو وي. بس وزیران څوک په پیسو ورځي او څوک په ټکو ورځي او څوک په ملغلرو ورځي او څوک په جواهراتو او په سرو زرو ورځي او څوک په سپینو زرو ورځي بس ټول لګیا دي علي. د دې وزیرانو مو د باچا ایاز ته خیال شو هغه ناست و داسې وی ایاز ته پکې څه نه هلې وی ولې پکې نه هلم وی چې څه هلې وی څه وهلم وی چې څه ستا خوښ یې هغه به ستا وي وی چې څه زما خوښ یې هغه به زما وي او چې څه باندې تا لاس کېښود هغه به ستا وي که هغه ملغلرې دي که هغه هیرې دي که هغه جواهرات او ټول به ستا وي. هغه نیغ راپاڅېده او د ایاز په د محمود غزنوي په اوږې لاس کېښود وي ته زما یې. خلک حیران شو هلکه وي دا محمود غزنوي دی ولې واغېشته وی تاسو قمقل یې بې وقوفه یې وی ولې وی دا باچۍ د چا ده وی دا د محمود غزنوي وی دا هیرې د چا دي وی محمود غزنوي دا وی جواهرات د چا وی دا د محمود غزنوي وی دا بلډینګونه او دا جایداد او دا ملک د چا وی د محمود غزنوي وی بې خطل کو په دې محمود غزنوي لاس کې ده دا ټول ارض ستاسو دي. الله وی وانا اجزا به روجه زما د پاره ده د دې جزا زما ذات دی چې ته څه غواړې زه به هغه درکړو وانا اجزا به د دې جزا زما ذات دی. دا ډېره لویه خبره ده دا ډېر لوی مقام دی. الله دې دغه فضیلتونه زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو زما عزتمند درونو دغه عظیمه دا مبارکه دا د رحمتونو د برکتونو ډکه میاشت دا په موږ باندې راغله خو دا هر څه به موږ او تاسو ته په څه میلاوي دا په دې نه چې دا زمونږ کومه روژه ده دا ګورې په دې بالکل نه میلاوي نه. د روژې چې کوم آداب دي د روژې چې کوم خصوصیات دي هغه به په دې زړه کې راولي په هغې به عمل وکړي. نو روژه به ګورې اله روژه وي او د دقې دپاره تاسو د یو څو کارونو په خصوصي طریقې باندې اهتمام وکړي. یو اهتمام خو د دې دا وکړي چې 5 واړه وخته با جماعته لمونځ کوې. ګوره دې کې زما یو ډېر لوی مقصد دی با جماعته 5 واړه وخته لمونځ. یو به دا چلو کې دویم نمبر به دا چلو کې چې د قرآن عظیم الشان تلاوت په شروع کې اوهو د دې رمضان او د قرآن چې کوم مناسبت دی اوهو په دې به راته بیان وشي انشاءالله په دې به راته بیان وشي د دې چې کوم مناسبت دی په رمضان کې د ټولو نه عظیم د ټولو نه مبارک د ټولو نه الله ته زیات خوښ عمل د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړئ خامخا ختمونه پکې وکړئ 2 3 4 5 عقل بم دلته وخوځي. والله العظیم زمونږ په بزرګانو کې داسې بزرګان تیر شوي دي چې په رمضان المبارک کې 1 ختمه کړي 61 ختمونه. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله موږ 61 موږ یو ختم نشو کولی 2 ختمه نشو کولی. نو د قرآن عظیم الشان تلاوت پکې ډېر وکړي. تلاوت نه درځي پکې سورت اخلاص ډېر وایه او دغه چې دا کومو ملګرو تلاوت نه ورځي ته په خصوصي طریقه ویل چې کوم ځای کې ختمونه چالو دي د قرآن عظیم الشان پکې شرکت وکړي ځکه د قاري صاحب د ویلو او ستا د اورېدلو یو شان ثواب دی. نو دویم پکې د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام وکړي او دریم نمبر پکې زما عزتمند درونو د ذکر و اذکار اهتمام وکړي چې څومره نه کېږي ذکر و اذکار زیات کړي. ذکر اذکار خو چاله وځي لا اله الا الله سبحان الله استغفر الله چې دا څومره ډیرو دا چې ما راته کوم فضیلتونه بیان کړي دي والله العظیم دا برته میلاوي. نو دریم نمبر څلورم نمبر پکې دا چلو کې پنځم نمبر پکې یو کار بل دا وکړي چې د صدقې پکې پوره اهتمام وکړي. یاره دې رمضان کې د صدقې ډېر لوی شان ډېر لوی مقام دی. زما بعضې ملګري دي پکې موږ سره عمر ولی لاړ شي زه یم عرب دي عرب چې ته نن وینې او دا دومره لوی په انتها دي او دا دومره مالداره دي او دا دومره په انتها دي د دې خبرې زم ګوایم او چې څوک د بیت الله یا مسجد نبوي یا اصلي عربو ملکونو کې دي عام دغه
په روژه کې د عربو د صدقو چې کم شان وي قسم په خدای کو په مخ د کائنات کې داسې ما لیدلي نن الله رب العالمین اوچت کړي مقام یې ولا ورکړی دی مینتونه به راته کوي تاسو خدای دی بیت الله شریف او مسجد نبي ته بوځئ لوی لوی عرب شیخانې ماشومان یې پیدا کړي راشه نن ما سره روژه ماتې وکړه ځکه د صدقې ډېر لوی برکت نو څلورم نمبر پنځم نمبر پکې د صدقې پوره اهتمام وکړئ او پوره کوشش وکړئ او شپږم نمبر پکې دا چل وکړئ چې د مونځ او تلاوت او نوافل او دا په خپل ځای وسرې د نوافلو اهتمام وکړئ نوافل خصوصا د اشراق ورپسې د ساعت ورپسې د ماسپښین یو دوه رکعاته ورپسې د مازدیګر نه مخکې ورپسې د ماښام اوابین ورپسې د ماسخوتن تراویح دا خامخا کوي د دې ډېر لوی مقام دی دا به دې روژه کې یو خوند او یو مزه پیدا کوي او بیا په خصوصي توګه باندې د صلات تسبیح زه تاسو اکثر جمعو کې د دې دغه کوم د دې اهتمام وکړئ ځان پکې د ګناه نه وساتئ او خصوصا د غیبت د ګناه نه د سترګو د ګناه نه د غوږو د ګناه نه د دروغو نه او بیا په خصوصي توګه ګورې د غیبت نه دې نه ځان وساتئ چې څومره نیک او د حرامو نه پکې ځان وساتئ خو د حرامو نه د غیبت نه د چغلې نه د سترګو د ګناه نه د غوږونو د ګناه نه هم ځان وساته د دې روژې چې مې راته کوم فضایل بیان کړل په آخره کې به بس ویم چې والله بالله ثم تالله چې دا کم خبرې راته ما وکړئ چې دې ګناهونو نه هم ځان وساته همدغه فضیلتونه دا پنځه خصوصیات دغه الله وایي چې زه به ځان در کوم دا ټول به راته حاصلېږي خو چې د روژې خیال وسته رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په صحیح طریقه د رمضان المبارک دغه عظیمه میاشت د عبادت نه ډکه تېره کړي او موږ او تاسو دې پکې الله رب العالمین د ګناهونو نه او خصوصا چې ما دا کوم ګناهونه دا بیان کړه دې نه وساتي او د ختمونو پکې د قرآن شریف د ختمونو د دې پکې پوره په اهتمام وکړي چې کوم ځای کې جومات کې د ختم نوم اورې بس نورې تراویح پرې بس ځان ولا ورسوئ د دې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی مقام دی یو یاد چې اورې والله اوس وخت زما ختم شوه یوه نیمه پوره شوه ګینې اوس به مې راته ویلو چې دا یو آیات د الله په جناب کې کم ثواب دی نو ختمونه پکې انشاءالله زموږ په دې مسجد کې به د پیر په شپه باندې انشاءالله زه په خپل انشاءالله دلته او زما دغه شاګرد فاروق جان انشاءالله ختم شروع کوو نو پکې اهتمام وکړئ د پیر په شپه د اتوار په ورځ د پیر په شپه په کم 8 بجې به انشاءالله موږ ودرېږو او نور چې ستاسو کوم جوماتونه دي پکې پوره د قرآن شریف د تلاوت د اورېدو دا وکړئ الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په زندګو کې دغه مبارکه میاشت بار بار راولیو دا دعا وکړئ چې الله پکې پوره د عبادت توفیق راکړي او د ګناهونو نه پکې الله وساتي او العالمین دې دغه عظیم او مبارکه میاشت زمونږ او ستاسو په حرمینو شریفینو کې نصیب الله در کې کمی نشته د الله ډېر لوی در دی د الله ډېر موږ غریبانان یو موږ بې وسه یو موږ لاچاره یو موږ غریبانان یو الله غنی دی الله غریب نه دی دا الله لوی ذات دی الله بے پروا ذات دی دا الله دا تمام خزائن دی ولله خزائن السماوات والارض نو رب العالمین زموږ او ستاسو د عبادت نه ډکه میاشت د قد نصیب کړي درود شریف ووایه یو مریض دی او مریض دی الله رب العالمین دی ولا صحت ورکړي پی نشم د روژې فضیلت صرف د مزدورۍ دی کو نه د شپې هم دی د ورځې دی کو نه د شپې هم دی د روژې فضیلت دا یوازې د ورځې نه دی دا د شپې هم دی دا غونډه د دې یو لحظه او یو لمحه دا قیمتي ده روژه خو دا ټیک ده چې د ورځې روژه د شپې خو د دې د عباداتو خپل مقام دی خپله مرتبه ده نو دا فضیلت یوازې د ورځې نه چې ته د شپې پکې بیا لګیا یې فلمونه ګورې یا دغې نه ګناهګار وې پکې دا څنګه د ورځې دی دقه شان د شپې هم دی بلکې د شپې خو پکې زیات ثواب دی اخو مستقل جمعه غواړي انشاءالله راته بوشي په دې باندې بیان چې هغه یوازې د ورځې نه دی دا د شپې هم پوره ثواب دی د اختر والد صاحب وفات شوی دی دعا ورته وکړئ احسان الله استاذ بیمار دی دعا ورته وکړئ د جمال اصغر وفات شوی دی د هغه دې مې الله مغفرت نصیب کړي خوش درود شریف وایه دعا وکړئ الله ته زموږ د راضي شي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي دغه مبارکه عظیمه د برکتونو نه ډکه میاشت الله په موږ او تاسو د عبادت نه ډکه تېره کړي الله دې پکې موږ او تاسو له د عبادت کولو صحیح توفیق را نصیب کړي د ګناهونو نه او د الله د بغاوت نه او د الله د سرکشۍ نه الله موږ او تاسو پکې ټول ساتي او دغه عظیمه میاشت عبادت ته الله زموږ او تاسو د غونډې نصیب کړي او هغه عبادت ته الله نصیب کړي چې خدای ته پې خوشحالېږي الله د ګناهونو
ګناهونو نم پکې الله وساتي. څومره بیماران دي الله ټولو بیمارانو له صحت ورکړي. څومره بیماران دي الله ټولو له صحت ورکړي. په خصوصي توګه دغه زمونږ دا ملګری دی احسان الله بیمار دی. بل څوک چې څومره بیماران دي الله دې ټولو بیمارانو له صحت او عافیت ورکړي. او څومره مردگان وفات دي خصوصا دغه زمونږ د اختر والد صاحب لیاقت او یا نور مردگان الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. الله دې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچو وګرځي. او الله دې زمونږ استاد د حلال او رزق فراخ کړي. حرامونه دې الله مونږ او تاسو ټولو ساتي. او د دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي. او د رمضان المبارک چې کوم فیوزات دي برکات دي انوارات دي لحظه په لحظه او لمحه په لمحه دې الله زموږ استاد ټول نصیب کړي برحمتک یا رحم.